أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فتحقیق سرشته د ستاسو دپاره ای مؤمنانو په زندګۍ د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام کی پوره هدایات لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا د پاره د هغه چا چې امید لري د قیامت او الله یادوي ډیر ډیر ولما رأى المؤمنون الأحزاب هر کله چې مؤمنانو دا ډلې ولیدي قالوا وی هذا ما وعدنا الله ورسوله دا خو هغه وعده چې موږ سره الله او دغه رسول کړی وه وصدق الله ورسوله رښتیا ویلي دي الله او رسول دغه وما زادهم الا ایمانا وتسلیما او سوا یې نه کړ د مؤمنانو دپاره خو کلکه عقیده او تسلیمول د اسلام من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه په مؤمنانو کې یعنې صحابو کې داسې خلک وو چې هغوی رښتونې کړې هغه وعدې چې الله سره یې په جنګ احد کې کړې وي ومنهم من قضى نحبه چا پوره کړې ومنهم من ينتظر او څوک ورته لا په انتظار کې دي وما بدلوا تبدیلا او د الله قانون کې تبدیلی نه راځي لیجزي الله الصادقین بصدقهم الله پاک ورکوي رښتونو ته بدلی د هغوی ويعذب المنافقین ان شاء او په عذاب به کې منافقان که ارادې وشي او یتوب علیهم یا که چا خپل عمل پرېښودو نو رجوع به ورته وکړي ان الله کان غفورا رحیما بېشکه دی الله پاک بخونکي او رحم کوونکي الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د مؤمنانو دپاره د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په زندګۍ کې ښکاره د هدایت نښې دي ښکاره هدایت دی د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام هر یو قول فعل دا د مسلمانانو دپاره یو راه راست دی چې انسان ته کومه مسله راشي او د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د زندګۍ لغونده کې سټډي وکړي نو بس د هغه مسله اسانه شي تر دې پورې چې کله پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته اندازه ولګي د چېرې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دا دیړ بیماری چې ده دا د هغې د رخصتۍ بیماری ده لکه احادیثو کې راغستي دي چې فاطمه بیبي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام راوغوښته دا فاطمه بیبي د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام هغه لور وه چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام به کور ته هغې راته چې په فاطمه بیبي باندې به سلام وکړو نو چې هغه به وله کله خواله راله نو پیغمبر صلی الله وسلم به د درشلې نه را روان شي د ور نه کور ته به راغی او چې تر څو پورې به هغه نه ورغلی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام به په ځای باندې ولاړو دومره زیاته مینې وه لوڼو سره او دې کې یو ښکاره تعلیمو د امتیانو دپاره چې ګورئ د مینې اصل ځای چې دی نه هغه لوڼ دی هغه په والدینو باندې ډېر زیات خفه کېږي او بیا خاص کر په مور او پلار کې بیا لور په پلار باندې او پلار په لور باندې بې اندازې خفه کېږي مور هم په لور باندې دومره نه خفه کېږي او لور هم په مور دومره نه خفه کېږي څومره چې په پلار خفه کېږي نو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د بیمارۍ په وخت کې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام فاطمه بیبي ځان ته رانږدې کړه نو غوږ کې ورته خبره وکړه نو فاطمه بیبي په ژړا شو بس اوښکې را روانې شوې نو یو ساعت پسې ورته وی بیا ورته اشاره وکړه نو په بل غوږ کې ورته خبره وکړه نو فاطمه بیبي مسکۍ شوه خوشحاله شوه اوښکې پاکې کړې و عایشه بیبي وایي موږ حوصله نه شوه کولی چې له دې نه تپوس وکړو چې دا ودې ژړل پس او دا ودې خندل پس پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د هغې نه نیمه ورځ پس یا داسې څه وخت پس وفات شو نو چې وفات شو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دویمې درېمې وشوې نو عایشه بیبي ما ترې نه تپوس وکړو چې یا فاطمه تا ته پیغمبر علیهم الصلاة والسلام څه ویلي چې تا له اول نه وژړل او بیا دې وخندل نو فاطمې بیبي وی چې بس اوس خو حضور وفات دی نو په دې وجه اوس به راته ال وم هغه ما ته له اول نه دا خبره وکړه چې فاطمې زه رانه رخصت یم زه روان یم زما اخرۍ ورځ ده زما نه برداشت نه شوه نو بیا راته ووایي چې زما په خاندان کې به د ټولو نه مخکې ما سره ته میلاوېږي بس په دې زه خوشحاله شوم
فاطمه بیبي د 26 سال په عمر کې د 26 کالو په عمر کې وفات شوه او د پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام پسې هغه د خاندان نه وفات شوه. نو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شنه فاطمه بیبي علی رضی الله تعالی عنہ حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ اغیرال او د ابوبکر صدیق نه د پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام میراث وغوښته. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات په مخ کې په مالی غنیمت کې سجیدات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیدلی چې هغې نه به نان نفقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لم راتله، فاطمې بیبي له علی رضی الله تعالی عنه له به تله، ساداتو له به تله. نو چې کله هغه وفات شي هغه ټول ابوبکر صدیق بیت المال ته راوړل. نو فاطمې بیبي ورته وایي چې ګوره دا زما د پلار میراث دی. علی رضی الله تعالی عنه ورته وایي زما پکې د کور ولم برخه ده او زه د تره زوی یم. عباس رضی الله تعالی عنه ورته وایي زه تره یم. نو تا ولې د هغې میراث سرکاري کو؟ نو په دې خبره کې په دې پوینټ کې مې مقصد دی ابوبکر صدیق ورته وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده د هغې نه مخکې زه راوغوښتم ما ته یې ووایي چې د پیغمبرانو میراث نه زما نه چې سم پاتې شي دا به صدقه دا به د امتي. نو زه دا کولی شم چې تاسو ته کومه نان نفقه ملاوېده به تاسو ته اوس هم اکه شانته ملاوېږي خو ستاسو ملکیت ختم شو، ملکیت هم لړو، دا به ستاسو یي نه، بس دا د بیت المال دی. د بیت المال نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تاسو له څه مقرر کړي دي ورته ملاوېږي. بیا د عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې بیا دیرل خو هغه وخت کې څوک فاطمه بیبي خو وفات شوی. نو بیا عباس او علی رضی الله تعالی عنه رال، زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه راغی چې په هغې باندې اسما بیبي واده وه چې د عایشې بیبي خور وه هم راغی او هغې چې کوم دی نو عمر رضی الله تعالی عنه ته ووایي چې ګوره دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ځمکې چې دي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملکیت دی. هغه ورته وایي زما په خیال باندې د ابوبکر نه ډېر رښتونی بل څوک نه و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پس، او ابوبکر دا ویلي و چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې زما میراث نشته، زما نه چې سم پاتې شي که لږي که ډېري دا صدقه ده. نو زم په دې کې نور څه نشم کولی، دا د سره کولی شم چې کومه نان نفقه ستاسو ابوبکر جاري ساتلی د اکه به تاسو ته میلاوېږي. دا د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په اسوه حسنه باندې راته یو خبره کوم چې اسوه حسنه څه ته وایي؟ ښکلې لاره، ښکلې طریقه. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وایي زما د دنیا سره تعلق نشته، لکه څنګه چې په اصحاب صفه کې یو ورځ چې کوم دی یو صحابي وفات شو نو د هغه په جیب کې یو درهم راووتو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما په طالبانو کې د اور دا ټوکړه چا رادن نه کړی، دا بد خبره نه وه. یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما د دنیا سره تعلق نشته نو زما د صحابو هم د دنیا سره تعلق نه، زمونږ صرف او صرف دنیا دوره ګټو چې د آخرت دپاره به ځان له ځای جوړ کړو. نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په زندګۍ کې ستاسو دپاره یو ښکاره نمونه د ښکاره لاره ده. لمن کان یرجو الله والیوم الاخره، د چا چې امید دي د ملاقات د قیامت وذکر الله کثیرا، نو د چا چې امید دي لمن یرجو الله د الله نه امید دي د څه شي د رحمتو، والیوم الاخره او د قیامت د ورځې امید دي، وذکر الله کثیرا او الله ډېر ډېر یادوي. د الله د ډېر یادولو نه مقصد دا نه ده چې لا اله وي، د الله رالیږلو احکاماتو باندې پوره عمل کوي، په هغې کې ټوکې نه کوي. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، کله چې مؤمنانو دا ډلې ولیدې چې دا ګڼ کافران رال د ګیر چاپېره نه، یا 10,000 یا 12,000 اتلس یا 21 قبیلې وي، قالوا مؤمنانو وی هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، دا خو هغه وعده ده چې موږ سره الله او رسول کړې وه او الله او رسول خبرې رښتیا یي. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، مؤمنانو له سیوا نه کو خو کلکه عقیده ولا نور کلکه کړه وتسلیما او د الله نور تابعداري اختیار کړه. په دې کې د مفسرینو دوه قوله دي چېرې د دې وعدې نه مقصد څه، نو د دې نه مقصد یا خو د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام پیشنګویي وه چې صحابو ته یې ویلي چېرې د دې جنگ احد نه پس یو پیره بله داسې پاتې را چې دوی به ټول راځي او حمله به کوي، خو ګورئ الله پاک که تاسو ثابت قدم شوئ نو الله پاک به ګټه تاسو له درکوي. او دویم قول پکې دا دی چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام حقیقتا صحابو ته داسې ویلي وو چې تاسو باندې یو امتحان بل را روان دی خو صبر ازما دی، تاسو ته به ډېر زیات تکلیف در رسي او د هغې نه پس به ستاسو فتوحات دي. نو چې کله صحابو دا ولیدل
صحابه وې دا هم اکه واده را چې دوی ټول چې کوم دین رالو لکه څنګه چې یو به په افغانستان باندې راته نو بل یو به چې روس پرې راغی نو د روس نه پس که شکست هم وخوړ نو امریکا پرې راغله وی هغه یوازې و ما سره کسان ګڼ دي خو چې دا ګڼ پې په یو ځای رالو شکست یې وخوړه که نه بس ملا یې ماته شوه اوس ورته چې کوم دی نو ډېر نه لمسېږي یاره وایي دا ګرانه ده دکه شانته چې کوم دی نو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام چې کله هغوی د خندق نه واپس شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي د کفر ملا ماته شوه اوس به پې مونږ ورځو دی بیا نشي راتلی دی مونږ ته بیا نشي یو ځای کېدی بس د دې کیسه ختم ده نو الله پاک وایي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه د مؤمنانو صحابه داسې وو څه سړي داسې وو چې هغوی خپلې وعدې رښتونې کړئ لکه انس بن نظر رضی الله تعالی عنه چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه چې دی چې کوم دی نو دا خبره کړې وه چې موږ ته کله مکمل شو بیا نو چې دا هغه کسانو چې دوی جنګ احد نه پاتې شوي وو په څه وجه باندې نو که موږ ته بیا مکمل شوه موږ به چې کوم دی لازمن سر ورکوو او یو قول به دې کې دا دی چې دا یوازې الله پاک چې دلته خبره کوي دا یوازې جنګ خندق نه کوي بلکې د جنګونو کوي ځکه چې حمزه رضی الله تعالی عنه هم د احد په غزا کې شهید شوی طلحه رضی الله تعالی عنه هم چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په لاسو باندې غشي بني کول نو لاسونه یې شل شو چې ټول صحابه چې کوم دی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لښکر خور شو صرف طلحه رضی الله تعالی عنه پاتې شو چې کافرانو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم غشي راویسته ابو ته لاس مخامخ کو نو د هغه لاسونه شل شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من قضا نهبه کې دیم راځي چې الله پاک وی فمنهم بعضې بدي کې هغه څوک دي من قضا نهبه چې هغه خپله واده رښتونې کړه انس بن نظر رضی الله تعالی عنه چې و د هغه په جسم کې اتیا زخمونه وو چې کله هغه چې کوم دی نو بیا ماله د احد د میدان نه د جنت خوشبویي راځي هله هغې چې کوم دی نو هغه جګړه پرېښوده چې شهید شو الله پاک وایي څه پکې داسې کسان دي ومنهم من ینتظر او بعضې هغه دي چې هغوی لاره دی منتظر دي لکه د عثمان رضی الله تعالی عنه منتکې صحابه چېره موږ ته به موقع میلاویږي او موږ به شهیدان کیږو د شهادت جذبه یې په زړه کې ده الله وی وما بدلوا تبدیلا نو زما وعدې هم نه بدلیږي زما څه وعده ده لیجزي الله الصادقین بصدقهم الله به رښتونو سره خپلې وعدې رښتیا کوي څنګه به ورسره رښتیا کوي چې څه وعدې ورسره کړي دي هغه ټولې وعدې به پوره کوي چې چاله به زه اجازت ورکوم د شفارس کولو څوک به ځان سره جنت ته خلک بوځي څوک به په خپله باندې ځي په دې هندوستان کې په دې مغلیه خاندان کې داسې یو بادشاه چې د هغه زوی حفظ وکړو نو هغه خپل پلار راوغوښتو پلار ته یې وی بابا زما زوی حفظ کړی دی او ما سره په خوشحالۍ کې شریک شه نو هغه ورته د غیرت دپاره ووی چې که چېرې زما زوی کړی وی زه به شریک شوی دا خو ستا زوی دی نو څه یې ورته یادو چې که چېرې زما خپل زوی حفظ کړی وی دی یې یادو نو زه به خوشحاله وم ځکه چې ده به زه ځان سره بوتلم د الله له طرف نه شفاعت چې کوم دی نو اجازت میلاوېده نو دا خو د ده زوی کړی دی نو دا خو دی به پرې خوشحالي بس هغه چې کوم دی د هغه ورځې نه هغه شروع وکړه او کال یا یو نیم کال پسې پلار پسې خبر وکړو ورته یې بابا ستا زوی حفظ کړی دی راشه چې د اورنګزیب عالمګیر په نوم باندې یادېږي اورنګزیب عالمګیر بادشاه حفظ یې وکړو او شاهجهان یې ورته راوغوښتو هغه راغی ورته یې وایي زه ډېر خوش قسمت یم چې زما زوی دا ثابته کړه چې ضرورت نشته د قرآن د زده کړې دپاره د عمر ځکه چې حسین احمد مدني رحمه الله په باره کې راځي وایي چې کله هغه چې کوم دی نو جیل ته شو چې کله هغه جیل ته شو نو هغه په جیل کې 60 سپارې یادې کړې وي چې د جیل نه راووت نو د 10 سپارې د هغې نه پس یادې کړې عمر یې څومره 75 سال 15 کاله عمر یې و چې 15 کالو کې زمونږ مشران چې کوم یا ګډوډ وي هغوی بیا ذهن کار نه کوي او هغه د 15 کالو په عمر کې جیل ته لاړو نو چې کله د جیل نه واپس راوته 60 سپارې یادې وي نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام داسې رښتونو خلکو سره زه خپلې وعدې رښتیا کوم ویعذب المنافقین ان شاء او الله پاک څومره د رحم جمله ووایي دلته کې عذاب به ورکړم زه منافقانو ته که زما خوښه شوه هلته کې دا ونه وي هلته وایي بس
انعام ولا ورکوم دلته الله پاک په ګناهګارانو باندې یو رحم کوي که زما خوښه شوه او یتوب علیهم یا به ورته رجوع په رحمت سره کوم که دوی د خپل منافقت نه توبه وباسله او کامل مؤمنان شو بس دغه هر څه به ورته وبخمه ان الله بېشکه الله چې دی کان غفور الرحیمه بخونکي او رحم کوونکي دی هغه انسان د بهانه ګوري چیرې زما دا انسان کم وخت کې دا وایي چې دا زما مالک دی دی معاف کوونکی دی او زه تابعدار بنده ما بس الله پاک په هغه سات باندې معاف کی نو بنده له دا پکار دی چې لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام وایي زه د ورځې او یا پیرې توبه وباسم نو تاسو له پکار دی چې کم از کم سل پیرې توبه وباسئ دې سره به د الله پاک رحم تاسو ته متوجي نو ستاسو پریشانۍ به هم ختمي هم د دنیا هم د آخرت دا لږ بند که تاسو سره یو خبره کوم واړه غونډه